بسم الله الرحمن الرحیم. زه پیر ذوالفقار بادشاه شرمین امن جرګه ضلع نوخار. زه خپل صوبایي حکومت له اپیل کوم، درخواست کوم چې دا اوس بیا د دې پتنګانو دا سیزن شروع شه. بیا به میندې جاړي، بچي به سکولونو ته ځي، مرۍ به کټ کېږي، باباګان به د ډیوټۍ نه ځي کورونو ته، بچي به په انتظار باندې، مرۍ به کټ کېږي، واړه واړه بچي د چتونو د پاسه د چت نه لاندې راغورځېږي. بیا د اختر مخه را شروع ده، بیا به دا پټاخې چلیږي، په هغې کې هغه یو تماچه ده، هغه تقریبا د تیلې پکې ورکي نو هغه تر 3-4 فوټ پورې لګیایي. هغه د انساني صحت لپاره سترګې ړندی. زما عزتمند جناب وزیر اعلی صاحب، زما د هرې ضلعې ډیپټي کمشنر صاحب، زما هر یو اسسټنټ کمشنر صاحب، زما آی جی پی صاحب بسته درخواست دی درته چې مهرباني وکړې د انسانیت سره چې دا یو څو کسان لوبې کوي او سریام دا هغه مانجه ده چې دا لکه د چړې په شانتي سړی غوسۍ د سړي نه سر لرې کوي. نو که د بده مرغه دا پیښې په پنجاب کې کېدې او په پنجاب حکومت په هغې باندې پابندي ولګوله، نو زمونږ په خیبر پښتونخوا باندې څه شوي دي؟ ولې دی د دې شي پابندي نه لګوي؟ ضرور زه تاسو نه دا شی په نوټس کې راولم او ووایم درته چې مهرباني وکړه دا شی مکمل طور سره بیان کې. زما چیف سیکرټري صاحب باقاعده چې تاسو له دا درخواست دی د وزیر اعلی په بیهاف باندې چې مهرباني وکړي او د خپلو ډیپټي کمشنرانو صاحبانو له دا وینا وکړي چې هغوی د ډي پي اوګانو صاحبانو سره کینی په هر ضلع کې او هرې تانې له دا میسج کنوې کړي چې کوم خلک دا روزګار کوي هغه راونیسئ، اول ولا وارننګ ورکړئ او که چېرې د باوجود بیا هم دا د انسانیت قاتلان د یو څو پیسو دپاره د بل ژوندون تباه کوي، بله مور جړئ، بله ښځه جړئ، بل بچی مرۍ وله کټ کوي، نو بیا دا یو څو کسان دي دا د تورو تمبو شاته کوي. والله دا یو عمل وکړئ، الله رب کریم به د دې اجر په دنیا او په آخرت درکوي چې چا د یو سړي د ژوند حفاظت وکړه. دا داسې دی چې د پوره انسانیت فکأنما احیا الناس جمیعا، لکه څنګه چې د ټول انسانیت حفاظت هغه وکړه. الله رب کریم مو ښاد او آباد لره. الله